مشکلاتو د تکالیفو سره به خلک مخامخ کېدل. عمر ورته ویل نه ستا په پناه کې قطن راتلل نه غواړم. که عمر ستا په پناه کې راځي د خلکو نه ځان بچ کړي نو بیا په نورو خلکو په عمر کې برغ زباده شو. او دا عمرو کله چې په د مسلمانانو باندې تکالیف انتهایی زیات شو او بیا حکم وشو د هجرت، نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت. ټولو خلکو هجرت خفیه کوو پټ کوو. علی المرتضی رضی الله عنه فرمایي یو عمرو چې د هجرت پټ ونه کو دی لاړو انتهایی په سکون او په وقار سره طواف وکړو، دغلتي منځ وکړو، نفل یې وکړله. بیا په هغه ځای کې ودرېد اعلان کوي تاسو کې چې څوک هغه مشرکین مکه ته وایي چې کوم ناست هغه سرداران طاقتور مکمل مضبوط خلک، تاسو کې که څوک خپل مور کونډول غواړي، خپل مور په ځان جړول غواړي، تاسو کې که څوک خپل ښځه کونډول غواړي، تاسو کې که څوک خپل بچي یتیمان کول غواړي، په خپل ځان باندې جړول غواړي، نو عمر هجرت کوي را دي شي هغه مخې ته بند کړي. په دې طریقې سره عمر فاروق رضی الله عنه ښکاره هجرت او دغه جلالی شان الله ورکړی و. دا د بدر جنگ چې کله وشو او یا اتیا کسان په قید کې مسلمانانو ته راغله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره اخلي. یو طرف ته مشوره ده یاره فدیه به واخلو، خو زمونږ تره زامن دي، رونم دي، عزیزان رشته داران هم دي، فدیه به دې واخلو، د مسلمانانو ضروریات به پرې پوره کړو او دا خلک به پرېږدو، اسلام ته به راغب شي، اسلام به قبول کړي. عمر فاروق رضی الله عنه پاس ویل نه د الله رسوله نن موقع راغلی ده چې مونږ الله د خپل ځان ور وښایو. که په دې کې د علي څوک رشته دار د علي رضی الله عنه پاسې خپل رشته دار د قتل کړي، په دې کې د پلانکي څوک رشته دار ابوبکر څوک رشته دار د پاسې چې هغه د خپل قتل کړي، که د عمر په کې څوک رشته دار د عمر په خپل قتل کړي، الله رب ذوالجلال خپل غیرت ورښایي. جلالی شان والا تر دې پورې بدر په جنګ کې عاص ابن هشام د ماما و. دا د عمر په خنجر سره د بدر په میدان کې عمر په خپل وهله قتل کړی. برحال نبی علیہ السلام په نور فیصله وکړه، فدیه واغستله. قرآن راغی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن. پیغمبر دپاره دا مناسب نه و چې هغه ته قیدیان راغلله او پیغمبر هغوی د وینې تویولو نه بغیر پرېښودله، بلکې امام سیوطي امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي 21 مقامات یا 27 مقامات غدي عمر په ځمکه باندې په فرش باندې خبره کوي د عرش نه د الله قرآن راځي د عمر فاروق رضی الله عنه تایید کې 27 یا 21 مقاماتو کې هم دغه شي. فردا رستر پر دې حکم نه دی وکړ نه دی د عمر فاروق صخو اشتاله چې پر د شروع شي الله د قرآن آیتونه ګڼ مقامات غو دلته عمر خبره کوي، الله د ورن آیات نازلې د عمر تایید کوي. یو منافق دغه جلالی شان یو منافق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغی، یو يهودي دی منافق. نبی علیہ السلام د دواړو خبره واورېدله، دا هغه يهودي په حق کې فیصله وکړه، هغه په حق باندې دا منافق چې د يهودي ته وینا زه چې د عمر فاروق دربار ته هغه خیال له چې د عمر خو د يهودو سره ډېره دشمني ده، نو که زه ورشم کېدای شي زما په حق کې فیصله وکړي. دلته راغله دا يهودي عمر فاروق رضی الله عنه ته یو ځل نبی علیہ السلام فیصله زما په حق کې کړې، دا غیر پاسه دی راځي. عمر رسول دغه څه د منافق ورته دغه څه بلکې نه کور تلاړو تورې راوړله، دا هغه منافق سټه وو هغه سر ورنه جدا کو ول څوک چې د الله د پیغمبر په فیصله باندې نه راځي د عمر فیصله دغه سړي په خره کې دا عمر هغه انسان د دنیا نه دغه زهد دغه بیرغبتی. نبی یو جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر غنیمت راغلو، نبی علیہ السلام صحابو ته غنیمت ورکو. عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کله د حصہ ورکول اوختل نو دا ورته وی د الله پیغمبره زما سره ډیر دی بس زما یې سما معاف کړي نور ورک. په یو موقع د بیا دغه سی ویل الله پیغمبره مال مره کو نبی سمت بس ته خپل واخله ته خپل تقسیم. په یو موقع باندې چې کله د زهد دومره حد ته رسېدلی او خیبر زمکه دا ډېر قیمتي زمکه وه، لکه زمونږ په دا پېښور کې چې و سړی د صدر ته ورشي دغسې خاص ځایونو ته ورشي قیمتي دغسې قیمتي ځای راغلی و، د ډېره قیمتي زمکه رسې. نبي علیه صلات وسلام ته راغی د الله رسوله زما ډېره قیمتي زمکه رسېدلې ده، عمر ته دغسې غنیمت کله نه دی میلاو شوی، د الله پیغمبره دا واخلی د اسلام مسلمانانو ته وقف کوي چې مسلمانانو په خیر باندې راشي. په اسلام کې د وقف تصور کبوش کول کې په اسلام کې د وقف ابتدا کوونکې د عمر فاروق رضی الله تعالی
بهرحال ژوند او زندگی هغه حالات ډیر زیات دي، زه به کوم بیان کړم. د نبی علیه السلام دویم خلیفه دی، خلیفه راشد چې ورته ویلی. اول خلیفه د نبی علیه السلام ابوبکر و، دویم خلیفه عمر و، دریم خلیفه عثمان و، څلورم خلیفه علی المرتضی رضی الله عنه اجمعین. ان شاء الله په دې باندې ورته بیا کله خبره وکم بدلایو سره. شیعاګان چې دی هغه علی المرتضی رضی الله عنه هغه اول خلیفه ګڼي، وې دی نور خلفاو دا علی رضی الله عنه حق کسب کړو، نعوذ بالله. نو موږ ورته علی رضی الله عنه شیر خدا و، نور خلفاو دا به حق کسب کوو، او بیا علی المرتضی رضی الله عنه باغی باندې راضی شو. هغه په خپل د ابوبکر بیعت وکړو، د عمر بیعت وکړو، د عثمان بیعت وکړو، بیا راضی څنګه شولو؟ دا د شیعه عقاید نظریات دا کم بکواسات چې کوي یقین وکړه نقل خو پرېږده، دا د عقل نه سره خلاف دی. ان شاء الله زه بیا خبره کوم. بهرحال ابوبکر رضی الله عنه په آخري دور کې اهل الرای پوهه خلک د دې سره مشورې وکړي، زه ځان نه پس خلیفه څوک جوړ کړم، د مسلمانانو په حق کې به څوک بهتر وي، د اسلام او د مسلمانانو حفاظت به څوک کولی شي. مشورې یې وکړې. د دې نه پس ښه غور فکر سوچونه مسلسل څو ورځې لګیا دی. د دې نه پس راغی مسلمانانو ته خطاب وکړو، زه چې کوم کس تاسو لپاره ولیعهد خوښوم، تاسو به هغه ولیعهد وخت کوئ. بیا بیان کوي او قسم خوري، قسم په الله ما په غور فکر کې مسکمه نه ده کړې، مسلسل مې غور او فکر مو کو، د اهل الرای سره مې مشورې مو کړلې، او قسم یې وکړو ما خپل څوک رشتہ دار، څوک خپل مل رشتہ دارو کې څوک تاسو لپاره ولیعهد نه مقرر کړي، هغه سړی مې مقرر کړی دی چې هغه د اسلام او د مسلمانانو د الله او د بندګانو د حقوقو ادا کولو کې ما تر ټولو نه بهتر ښکارېږي. بیا وفرمیل هغه سړی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ما ستاسو لپاره د منتخب کو، او بیا وفرمیل اسمان طرف ته دغه سره اثر کو، الله ته گواه اوسېږه ما په ټولو کې بهتر دی وګڼو. به خلکو تم دغه په باره کې بیان وکړو. په دغه د ابوبکر صدیق نو په دې بیان سره ټول خلکو د اطمینان ملاو شو. عمر فاروق رضی په خپل ژوند او ژوندۍ کې د ولیعهد مقرر، ابوبکر صدیق رضی چې دنیا نه لاړو نو عمر فاروق رضی خلیفہ شو. د خلافت یقین وکړه نن مسلمانان کافران هم د غیدا انصاف د غیدا عدل د ټول حالات اقرار تر دومره پورې عدل د نافذ کړو. د ایران او د روس سرکاري دوره چې کله وکړه راتلو دریای دجله د دې په غاړه باندې یو بوډۍ د هغې کور دی، عمر فاروق رضی الله عنه د هغې د خبرګیرۍ دپاره ورغی او دی به ګرځېدو وخت به وخت باندې هغه واقعات که زه را نقل کړم پوره کتابونه به هغې علماو لیکلي دي. بوډۍ کور ته ورغی، بوډۍ څه حالت دي؟ هغه د عمر فاروق رضی الله عنه ګیله وکړله. عمر وایي د قیامت په ورځ به زما لاس د عمر ګریوان به عمر خلیفة المسلمین دی، زما تپوس دی نه دی کړی. اته بدلیش درې دا عمر ورته وایي ابوی عمر ستا د حالاتو نه څه خبر دی؟ هغه بوډۍ ورته وایي چې عمر زما د حالاتو نه دی خبر، نشي خبرېدی نو بیا خلیفة المسلمین ولې جوړ شوی دی؟ ورته وایي ځوانه د دې اهل ته چې ته امیر المؤمنین جوړ شي، خلیفة المسلمین جوړ شي. هغه ته نشته دی پته عمر دا ورته وایي ابوی الله ته شکایت ونه کړي، عمر به ستا د حالاتو نه سبا ته د هغې وظیفه مقرر کړه، د هغې د حالاتو باندې مستقل کس مقرر کړه. همدغه عمر دی کله چې دا رقبه ډېره وسیع شوله، هر چا ته رسۍ نه شول کېدلی، هر چا دروازې کلي کچهرې دا زمونږ افسران چې کوي دیو خو هسې شوشا کوي، دیو خو صرف هسې ګپ شپ لګوي، دیو خو صرف میډیا ته یو څیز ورکوي. د دې ابتدا کوونکی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حج په موقع هر کال به د کلي کچهرې لګول، ده به وي زما د ګورنرانو نه چاته شکایت وي، زما نه چاته شکایت وي، د لاندې افسرانو نه چاته شکایت وي، د سرکاري هدایاتو څوک خلاف ورزي کوي هغه ځای کې به درته شکایت. ډېر واقعات دي. یو واقعه ورته راغله، ویل د مصر ګورنر عیاض ابن غنم رضی الله تعالی ویل امیر المؤمنین ستاسو حکم دی چې کم یو ګورنر به په خپله دروازه باندې چوکیدار نه ودرئ چې د خلکو ده ته به تګ راتګ کې ده دپاره اساني وي. اوس خو چې ته معمولي افسر ته مو رسېږي توبه وباسه او بیا د هغه مخې ته خبرې کې یقین وکړه ته چې یو تاڼې ته ځې ستا جایز اف آی آر هم تر مقتول تر هغه وخته پورې نشي کولی تر څو چې د غټ سفارش نه یې را پیدا کړی، غټې پیسې دې نه یې ورکړي. دلته قاتلان آزاد ګرځېږي، مقتول کې کمزوری دی، د هغې څوک تپوس کوونکی نشته. دا نه و د عمر زمانه کې. عمر فاروق
محمد ابن مسلمه ولی ولتلار څه معلومات تو واقعي دغه سیده کداغه سیوا گورنر ما تر وګنی ولې حاضر کړو اچ لاړو واقعي دغه په درخواست باندې کس ورغه د وګنی ولې عمر فاروق رضی الله عنه د حاضر کو عمر فاروق ورته وی دا خلک میندو آزاد راوړي تاسو رکل نه غلام من کړی دي وی فرمایل د معزول که ختم وکړه د ګړو بيزو کنډک ورته ورکه پلان کې غرونو ته ولېګه چلته مسلسل کال شپږ میاشتې ګړي بيزي وسره چې دماغ دې زه تر شي الله تاسو ته اسلام په ذریعہ سره عزت درکو تاسو خلکو ته تکلیف رسو دا خلکو حالت نن سبا به نظیر سو پیش یقین وکړه نن سبا دا د پوره کافرانو د پاره یو نمونه د مسلمانانو خو لري خبره ده د عمر انکساری داوا بیت المقدس چې کله فتح کېدو د اولنې فاتح عمر فاروق رضی الله عنه دی دا اول فتح کوونکی عمر نبی علیہ السلام په آخر وخت کې شونډې مبارکې خوځې دي ول اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب دا يهود او نصارا د جزيره العرب نه وباسي عمر فاروق رضی الله خپل دور کې وستلی و دا بیا سوخ کې د مسلمانانو غفلت بیا سلطان صلاح الدین ایوبی فتح کو نن بیا غراوی په قبضه کې دی ایران او د اسرائیل جګړه وسوله امریکا ولا عراق سره فتح وسوله مسلمانانو आवाज اوچت کو یقین وکړه आवाज اوچتون کې نشته لګره فلسطین نه بار سوق نشته आवाज اوچتون کې څوک د انسانیت په خاطر د اسلام په خاطر نه د انسانیت په خاطر هم نشته لګره صرف فلسطینیان دی بس عمر فاروق رضی الله عنه د فتح لپاره روان دی په دا کپړو کې پیوندونه لګېدلې دي صحابه خپلو کې مشوره کوي دا خو د یهودو دا عیسایانو زمکې ته روان دی په کار دا ده چې لږ کپړې خو واغوندي علي رضی الله عنه ته ورته ووایه هغه ورته زما خو دا جرأت نشته دی زه ورته ووایم عمر ته به څوک وایي دی وراله حفصه رضی الله تعالی ده هغه ورته وایي اگر چې زه د نبي علیه السلام بیبي یم خو زه عمر لور یم زه جرأت نشم کولی عایشې رضی الله تعالی